داسې انعامونه چې الله تعالی و یوه امت ته هم نه دي ورکړي، یوازې یې د محمد رسول الله و امتیانو ته ورکړي. په هغو انعامو کې اول انعام څه دی؟ د الله رسول فرمایي خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. د روزهداره انسان د خولې چې کوم بوی دی هغه د وچتیا په خاطر باندې چې دی وږی وي یا دی تږی وي، د ده خوله وچه وي، د ده سونډان وچ وي، د دغه روزهداره انسان له خولې چې کوم بوی راوځي دغه بوی و الله تعالی ته دومره محبوب دی. الله تعالی فرمایي چې د مسک خو ډېر ښایسته عطر دی، هغه ډېر ښایسته بوی کوي. د الله رسول فرمایي چې و الله تعالی ته د روزهداره انسان د خولې بوی چې کوم دی دا تر مسکو هم ډېر بهتره دی. یو انعام الله تعالی و امت محمدي ته دا ورکړی دی چې د ده د خولې بدبویي و الله تعالی ته دومره خوند ورکوي. په دې خاطر باندې چې د الله تعالی حکم منلی دی، د له خوراکه ځان بند کړی دی، د له څښاکه ځان بند کړی دی، د له خواهشاتو ځان بند کړی دی، نو الله تعالی ته هغه بدبویي لا دومره خوند ورکوي.